الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأعمال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم حاضرینو مرګرو دې ثوابای او د پاک شان راغلو نن لس بجې اسماعیلا کې زما بیانو زمونږه مرګري جواد ما ضروري مونږه جماعت جوړ کړی دی او دا دې افتتاح ده سبا زما ما ورته ټیک ده سبا حاضري ډکو ما بیا به مرګرو له خیر دی لږ لیټ ځان ورسوم په دې نیت او په دې اراده باندې راغلی چې جماعت تاسو جوړ کړئ چا ځمکه وه چا آبادي وکړه چا خدمت وکړه چا موبیلچي چلولي دا ټول کارونه دي چې هغه د مستقبل یو ګټه ده یو فایده ده هر یو سړی دا سوچ کوي چې زه داسې یو کار وکړم چې هغه زما د ګټې زما د فایدې دا ګټه او فایده څوک زر غواړي او څوک په نیټه غواړي ګاډې خلک خرڅوي نو څوک یې په نغدو خرڅوي څوک په نیټه خو قانون دی چې په نغدو وي نو هغه په نسبت د نیټې باندې ارزاني چې په نغدو باندې په 1 لاک وي نو په نیټه په 1,20,000 دغسې ګټه دوه قسمه وي یو هغه ګټه چې هغه لاس په لاس باندې یو هغه ګټه چې هغه نیټه دار وي بیا بېلجلي
د دین کارونه سوره چې دي سړی په هغې باندې سوچ وکړي فکر وکړي نو هغه اکثر نیټه دار دي روژه موږ نیسو نو موږ یې دې له نیسو چې موږ له بیا الله اجر راکړي نو ټوله ورځ موږ تېره کړو هماغه خپله ډوډۍ ده په خپل لاس ګټلې ده خپل غنم دي خپل جوار دي تر ماښامه ورته ناست یو او خورو یې نه ځکه چې الله وایي چې تاسو تیاره پرېږدي نور پرېږدي تیاره شي نو تاسو به روژه ماتوئ حتی تبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض نو ټول کار دغسې روژه نیسو د سهار نه نو یو میاشت موږ دغسې رمضان کې اړم یو خو د هغې سیلاب د هغې اجر مو وایو الله به اخر کې راکوي مونځ موږ کوو نو موږ هغه ساعت د څه شی لاس له نه راځي خو به وایو الله به اخر کې اجر راکوي داسې یو کار چې ته پې سوچ وکړي نو هغه په نیټه باندې دی نیټه یې هغه لږه رستو ده په بل دار کې ده په بل جهاد کې ده چې هغه داسې ځای دی چې هغې کې بیا سړی څه کولی نه شي ځکه حدیث کې راځي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث چې کله بنده مړ شي نو بیا هغه څه عمل نه شي کولی هو د هغه عمل د هغې تصویر د هغې عربی کې ورته متشکل وایي چې هغه شکل یې جوړ شي لکه سړی قبر کې لمونځ کو نو په قبر کې خو لمونځونه نه کېږي عبادت نه کېږي یعنې هغه دنیا کې چې کړي وو هغه ویډیو چې کومه دنیا کې جوړېږي هغه متشکله شوه لکه نن سبا د هغې مثال شته یو سړی بیان کوي او بل ځای کې څوک هغه ګوري هغه ویډیو رستو نو وایي ګینې دی بیان کوي یا یو سړي سوره ملک وي قبر کې نو دا نه چې په قبر کې سوره ملک ته ناست و عبادت خو بیا نه کېږي او دنیا کې چې کوم عبادت کړی و سوره ملک کې ویلی و هغه متشکل شوی دی د هغې لکه په اسانه ژبه کې د هغې ویډیو ده نو هغه متشکل شي خو عبادت نه کېږي نو په دې جهان کې چې تا کوم نیټه دار عبادت کړی و نو د هغې هغه نیټه پوره شوه خلک وایي نیټه یې پوره شوه دا نیټه د څه پوره شوه ستا د هغه مزدورۍ ستا د هغه عبادت ستا د هغه کړاو یو د هغې نه دیني ځای دی جومات دی چې ته جومات جوړ کړي کړاو دې وکړ ځمکه دې ورکړه قیمتي ځمکه وه آبادي دې کول پیسې دې ولګولې بیلچې دې واله ځان دې وکړو سړی ستومانه ډوډۍ له خپل کور ته لاړې او کار دې دلته وکړ د هغې سیلاو د هغې اجر هغه الله اخر کې ورکوي خو دومره ده چې کله کله موږ دنیا کې لږه ګټه کوو په لاک یو 20 زره سیوا واچوو یو 10 زره سیوا واچوو او دا جایز ده دې ته وایي بیع بالاجل او په دې کې د علماو اتیا اقوال دي عبدالرحمن شارمساحي یو عالم چې کله بغداد ته بوته د درس دپاره نو د هغه ځای مولیان راجمع شو هغه یې دې راوسته نو ولې دلته مولیان نه وو مولیانو کې خو دا بغض غوندې وي که نه دا حسد او بغض دا دی جامه ده په دې خفه کېږئ مه زمونږ هم په دغه ډله کې راغلي یو ځکه موږ اوس مولیانو کې یو
خدا د دې جامه ده. نو مولیان را جمع شو چې د بل ځای نه مولا راوست منطق لا دلته مولیان نو صلاح وکړه چې دې به څنګه ملامته کوو. نو صلاح دا وکړه چې د دنه په د فقه د مسالې تپوس دی خو منطقي دی، موږ به د فقه تپوس وکړو دله به نه ورځي. نو هغوی راغلل او تپوس یې دې وکړه چې یو شی په نغدو په دوره دی په نیټه په دوره دا جایز دي که نه؟ نو هغه ورته دي کې د علماو ګڼ اقوال دي، اتیا اقوال دي او شروع یې وکړه فلانې عالم دا وایي فلانې دا وایي دلیل یې دا دی فلانې دا وایي دلیل یې دا دی چې څه یې ورته ووایي نو اوس ناوخته دی دا نور به درته سبا ووایم سبا راشئ چې هغوی راپاڅېدل نو یو بل ته وایي چې دا خو لا د دغه فن نه دی چې د دغه خپل فن یې نو دی به څنګه یې بیا مخې له راډله ده. نو حسد او بغض د وجې نه نو کله کله یو سړی یو کار کوي چې د هغې فایده هغه وروسته وي. دا جومات جوړ شي خو د دې فایده بیا ډېره ده. حدیث کې راځي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من بنا للہ بیتن بنا اللہ له مثله فی الجنہ چاچے دا اللہ دا پارا کور جوڑ کر چاچے دا اللہ دا پارا جمعہ جوڑ کر بنا اللہ له مثله فی الجنہ جوڑ بکی اللہ دلارا پر مثل دے باندے پا جنت کے مثل سے مطلب دل دے لس مرلی جمعہ جوڑ کے وقت با لس مرلی ننال دے خو حدیث کے راضی اخیری مومن لبا دی دنیا پر لس عمر ورکولش دا مثلو مطلب دا پر مثل دا آغد آغا اخلاص چې سوره د اخلاص او سوره د اجر د هغه مطابق وستا اخلاص لګو دغه بدلګي دغه ستا اخلاص ډیر دغه نه ډیری بیا د حدیث مطلب دا دی من بنا لله بیتا بنا الله له مثله فی الجنه چاچ دا اللہ دا پارا کور جوڑ گا جماعت جوڑ گا اللہ بادلہ دا عجر جنت کے ور گئی سورہ جد دا اخلاص و دا مطابق دو اللہ ور گئی جماعت کو نہیں جوڑ گا استاد جماعت جوڑ گا کو نیت ان کا چل دی کہاں سی جماعتی لکه مدینه منوره کې چې عبدالله ابن ابی ابن سلول او د هغه ملګرو جوړ کړی و نو هغه بیا د اجر نه دی هغه د عذاب دی او هغې ته مسجد ضرار وایي ځکه هغه دې له جوړو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله خو ګرانه ده په ظاهري مقابله خو نه کېږي نو راشي د جمعات په پښتانه وای د مصبانه تاریخ وي یو سره د تارو باغی کړلې غلال تارو ډېر شوی او په که تر عالم هو یو لوی شی په کې نشه موړې په باندې نشه مواله جیب کې نشه ماچولې نو تارو په باغ کې نیت وتاړو اسے نیاتو تڑاو جسی دیلا بطن یو چک بیتی ہو باغ والا بھی پوچھ جسی دی خود بئی دی خود دی آرام دی درن بدرنگ سیدھا کئی چراغ اوی کتا لگنی با تاراخ وڑلی ورا باندی کلپی اخوال خیمہ خود مسکوئی تو مسکو بانا تاریخ رئی نسوک داسی نو غیر آو لگل چی جماعت بدل دی بنیاد کی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد لراؤ او بدی کے بعد وصلی جمع کو
یهودو سره اصلاح کړې وه او بیا په یو ځل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمله وکړو نو کله کله که جمعات دی لري بیا اجر نشته او که جمعات دی لري چې د قرآن د توحید د سنت خدمت پکې وشي بیا ډېر اجر وي خو که ته جمعات جوړ کې هغې کې بدعت کې نو زما مهربان بیا ګناه شه د بدعتو او زمون په دې ملک کې یو مسله نه ده امی غریب چې ګیره اخري نو هغه کفر ته رسي دا ګناه کړي دا بڑا سو ډر بوډا ګیره دې خره دې دا کاغه چې لمس کوي په اجرا کې نو هغه ته ګناه وي حکم مولوی سے په جمعات کې په محراب کې ګناه کوي راځي ته ګناه نه وي عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ډیر پویا او ډیر قابل صحابي وو بدن نه وړوږي بدن یو ورځ یو سړی راغی ورته وی سنن دارمی کې روایت دی وستا په جمعات کې مناسا کارو لید هغه ویسه وی چې موضوع شه خلکو په تیزه ذکر کو سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله پچابو باندې هغه ښا هغه خپل لوی کوټي واچو ور کوټي واچو شوغای واچو دا او جمعات تراغه چې موضوع شه او خلکو ذکر په تیزه شروع کو نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قدرت او غوی هذه الثياب لم تبلى وهذه الاواني لم تكسر دا جامع چې ما د نبی علیہ السلام مرګرتیا کې چولې وي هغه لاندې دي زړې شوي وهذه الاواني لم تكسر او دا لوحی چې ما پکې د نبی علیہ السلام سره خوراک کړو هغه لاندې دي مات شوي مطلب ډېره موده نه ده تېره شوې د نبی علیہ السلام د وفات هذه الثياب لم تبلى وهذه الاواني لم تكسر دا جامې چې ما د نبی علیہ السلام مرګرتیا کې چولې وي هغه لاندې دي زړې شوي او هغه لوحی چې ما پکې د نبی علیہ السلام سره خوراک کړو هغه لاندې دي مات شوي وقد جئتم ببدعة ظلمة او تاسو یو تور بدعت پیدا کړ ما اراکم الا مبتدین زنوینم تاسو مگر بدعتیان ایو ذکر کو هغه دای تاسو بدعتیان بل ذکر کو طریقہ پیغمبر نو قرآن کے اللہ وی واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا یاد کستا رب پزلکی تضرعا وخیفا باجزای او پیر باندی پیر یادو باجزای یادو نو چرته په جمعات کې ناس او الله هو الله هو الله هو سره نو دا د پیغمبر پاک طریقه نه ده دا قران نه راځي نو جمعات جوړ شه الله دې انور ما بعد کی واسنه غره بدعت پکې پیدا شي نو دا خیال وکوي چې بدعت پکې ونشي شرکیات پکې ونشي په خواله زمون په علاقو کې و محراب غټ لګلیو یا غوث اعظم دستګیا چا به لګلیو یو طرف ته یا الله یا محمد نو محمد صلی الله علیه وسلم د الله سره برابر نه محمد صلی الله علیه وسلم لیکا ټیک دی یا محمد زکه لیکا چې الله وایي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون
یقینا هغه کسان چې د پر دیوال نه خوا تا ته آواز کوي کوټاګای نه خوا نه درته آواز کوي اکثرهم لا یاکلون اکثر په معنا د کل دا ټول ناپوهه نو چې ته دې ځای نه وایې یا محمد نو ته ناپوهه نشې بې عقله نشې نو دې ته خیال پکاري چې جومات کې لکه اوس سلمان مولوي صاحب وي استغفار زیات وایي خو د استغفار په معنا به هم ځان پوهېږي چې استغفار وای استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه معنی دا الله زه ټول ګناهونه معافي غواړم استانه او تا ته راګرځم نو څنګه چې په خولې وای په زړه کې دې بیا دا نه بیا هم هغه کار کوي توبه برلم صبح برکف دل پر ذوقی گناہ معصیت را خد پیش آیت سے استغفار ما دانا چې په خولې توبه توبه وای تسبیح کړه صبح سے اب گناہ ورسره تسبیح لاس کې نیولې کړه سټوسا وی زمون د زمانه داسې شیخان دي په ظاهره کې انسان پکې خوایان دي اب تسبیح په ګډ کې کړه سټوسا جوړ کی اتب وایي په ګډ کې شیطانان دي اب مسواک په دغه خو جړ او باسي اجه په مال د یتیم ورشي شرم خان دي نو استغفار وای خدای مطلب الله ستانه معافي غواړم د خپل ګناہوں او الله تعالی راځم نو جمعه دا د عبادت ځای دی پښتون قوم په دې ممتاز دی چې د دنیا او د دین دواړه ځای دي د دیني جمعاتي د دنیا یو اجرای اجرا کې کوړه گئی مردکی گئی مخولی گئی خو چې څنګه بانګوي باس صادره راوالي او اراده چې جمعه نو جمعه تراشي موږ کې عبادت کې بیا چې خپل کار کوي من لغوای یو ډېر ښه سیستم روان کړي اجرا ځان له جمعه ځان لري د جمعه احترام او جمعه قدر خپل ځای دی دا جمعه تو خپل جمعه جوړ شوی دی د رنگونو نه خلاصې ټایلونه پکې لګېدلې دي ښه مزېدار جمعه دی سړی لږ وخت وباسي او راشي او جمعه کې کښېني دوه رکعته نفل وکړي د جمع انتظار کوي جمع وکړي دی او ځان له خوندي او اطمیناني الله دې دا اطمینان ستاسو ټولو نصیب کړي او دې جمعه کې چې چا څه خدمت کړی دی الله دې هغوی له ډېر اجر ورکړي ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په دې کې هم الله وایي که ستاسو پلاران که ستاسو زامن که ستاسو وروڼه که ستاسو ښځې خاوندان که ستاسو ټبر او که ستاسو هغه مالونه چې تاسو ګټلي دي او هغه تجارت چې تاسو یریږئ چې دا به راته کوټه شي او هغه ځایونه چې تاسو جوړ کړي دي که دا تاسو د الله او د پیغمبر نه خوښي او د جهاد نه د الله په لاره کې نو بیا ګوره انتظار کوي الله به در باندې عذاب راولي تر دې چې راتلو کې الله خپل حکم یعنی عذاب والله لا يهدي القوم الفاسقين فاسقان لا الله توفیق نه ورکوي د عمل د عمل توفیق هغه چاله ورکوي چې هغه الله تعالی ګرځي او رجوع کوي الله دې زموږ هغه اعمال سرګن کی زموږ رب دې زموږ رضا شي دعا وکړي سوره مرګري چې راغلي دي الله دې ټول د اجر عظیم ورکړي چا چې په خپل ځایونو کې دا بیان اوریدل الله دې غي خوشاله کړي الله دې حاجتونو تکثر کړي سوره مسلمانانو نه دې وفات شوي الله دې غي قبرونه منور کړي څوک بیماران دي الله دې ورته شفای کامله ورکړي څوک جیلونو کې